او دا یاد ساتئ صاحبانو دغه ورځ ته د عرفی ورځ یوم عرفه نهم ذی الحجې ته عرفی ورځ ورته ولې وایي دې ورځې ته یوم عرفه اتم ذی الحجې ته نه وایي اوم ذی الحجې ته نه وایي لسم ذی الحجې ته نه وایي نهم ذی الحجې ته یوم عرفه وایي او دا پکې ډیره کمالی شپه او کمالی ورځ ده علما فرمایي وی چې عرفه دا د عربی د جبې لفظ دی عرفه او د دې معنا دا پیژاندل پښتو کې معنا دا د عرفي پیژاندل مونږ تاسو یو شی او پیژنو هغه ته په عربی کې ویل کېږي عرفه د پیژاندلو په معنا باندې دا یو لفظي معنا ده دغه لفظ او دغه ټکی اوس علما فرمایي چې دغه نهمي ورځ ته یوم عرفه عرفه ورته ولې وایي نو اول نمبر وجه چې کوم علماء بیان کړي هغه دا ده چې ابراهیم علیه السلام مبارک اتمی ذی الحجې په شپه باندې خوب ولید اتمی ذی الحجې په شپه چې زه خپل بچای اسماعیل علیہ السلام مبارک د الله د رضا لپاره ذبح کړم کله چې سحر راکیناست په اتم ذی الحجه چې هغه ته ویل کېږي یوم الترویه او په دغه اتم ذی الحجه باندې حجاج کرام منا توزی منا لذی د حج احکام شروع کیږي چې کله اتم ذی الحجه شو ابراهیم علیہ السلام راکیناست نو ابراهیم علیہ السلام مبارک په دغه دو خبرو کې په تردد کې په شک کې چې دا ما اسی یو خوب ولید کدا سیز ماتا د الله د طرف نه حکم دی او کدا اسی یو خوب په دغه خبره کې ابراهیم علیہ السلام په شک او تردد کې چې کله ودشو نو په نهم ذی الحجه باندې چې سبالا نهم ذی الحجه وا د اغي پشپی باندې ابراهیم علیہ السلام مبارک بیا خوب وکاته چې خپل زوی اسماعیل علیہ السلام مبارک یې الله د رضا لپاره قربان کړ کله چې سحر راکیناست علما مفسرین په ټولو تفاسیرو کې کتا سو ګوري اغي لیکلي دي چې په نهم ذی الحجه چې کله راوچت شو ابراهیم علیہ السلام مبارک دا خبر او پیژاندا دا خبر ذکرہ چې دا عام خوب نه دی دا ماته د الله د طرف نه حکم دی چې خپل بچي قربان کړه نو چون کې د عرفه معنام را پیژاندل او په دې ورځ باندې ابراهیم علیہ السلام مبارک دا خبر او پیژاندا چې دا خوب ما اس عام خوب نه دی دا د الله جل جلاله د طرف نه ماته د خپل بچی د قربانې دو حکم دی ځکه په حدیثو کې د دغه ورځې نوم شو یوم عرفه د پیژاندل ورځ چې ابراهیم علیه السلام مبارک هغه خبره پیژاندلې و ځکه ورته یوم عرفه وای دویمه خبره محدثین او مفسرین جمله هغه بیان کړی دا چې کله چې حج فرض شو په ابراهیم علیہ السلام مبارک او د هغه په امت باندې نو د حج احکام رب متعال د طرفنا په واسطه او په ذریعه د جبرئیل علیہ السلام سره الله تعالی دا لګ لګ نازلول جبرئیل علیہ السلام مبارک براته ابراهیم علیہ السلام مبارک ته بیا په دغه نهم ذی الحجه دا د ذل حجې چې کومه میاشت ده د دې چې کومه را روانه نهم ورځ ده په دغه ورځ باندې با جبرئیل علیہ السلام مبارک راته او ابراهیم علیہ السلام مبارک ته د حج احکام خوده حج احکام به ورته ارزد کول محدثین فرمایي چې کله به جبرئیل علیہ السلام راغی او ابراهیم علیہ السلام ته د حج احکام اور او خوده
نو د حج احکام د ارخودون پس به ورته دا لفظ استعمال ک جبريل علیہ السلام چې عرفت ته ابراهيم علیہ السلام مبارک په احکام باندې پوي شوي چې کوم درته ما او خو دا ابراهيم علیہ السلام مبارک ورته یو لفظ استعمال کا عرفت او ز استاد الله د طرف نه په احکام باندې ز پوي شم ورته نو چون کی په دغه نهما ذل حجې په ورځ باندې جبريل علیہ السلام مبارک ابراهيم علیہ السلام تھا د حج احکام خودلی دي او دغه لفظ تکرار یې سره شوی دی چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې عرفت او د ورته فرمایل عرفت او ز پوي شوم علما فرمایي چې دغه وجنه چې ابراهيم علیہ السلام احکام د حج او پیژاندل نو دا عرفه مانام د پیژاندل ځکه نه هم ذل حجې ته په احادیثو کې نبی علیہ السلام مبارک او صحابه سویلی یوم عرفه او دریم نمبر وجه چې کوم مفسرین بیان کړي دا هغه دا بیان کړي چې کله آدم علیہ السلام مبارک او حوا علیہ السلام مبارکه الله جل جلاله جنتون را کوس کړ زمکه ته اور توی فرمایل اهبطو ستاسو کوشي جنتون نظم کی تلان دی کوشي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حين نن پس بستاسو د پارا استوګ نه پزمک کی او ستاسو به فائدې د ژوند هغه پزمک کی اخله او پزمک کی به اوسېږي نو چې کلی جنتون نه زمکه تلان دی را کوس کړه نو چې په کوم ځای کې التا په اول ځل باندې راکوز شوي او هغه میدان عرفات په میدان عرفات کې سره دواړه راکوز شو او چې کله سره دواړه راکوز شو او یو بل یې سره او پیژاند چې ته آدم علیہ السلام مبارکي او آدم علیہ السلام او پیژاند چې ته حوا علیہ السلام مبارکي نو هغه ورځ نه هم ذل حجه دغه میاشتې و نو چون کې په دې ورځ باندې سره آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام مبارک سو پیژاندلیو علما فرمای ځکه نه هم ذل حجې ته ویل کېږي یوم عرفه دا سیا پسینکړو تعداد کې علماو د خپل علم مطابق د دغه ورځې د نوم دغه وجه بیان کړی ده